زیاتره ملګري وایي چې یاره خپسه راباندې راله، څوک وایي چې ما باندې شپې نه خپسه راځي. نو د خپسې دی څه شی وره ښه. پخوا به مشرانو دا خبره کوله چې یاره دې دا کټه ګوته نه وی که نه، دا غټه ګوته وی دې به د انسان نه ساه ویسته. خو دا هسې خبرې دي وره. دا دی څه شی، دا انسان باندې ولې راځي. ګوره په دې خوب کې قسمونه وي. څنګه چې ځانه وخت کې سړی داسې ویده شي چې هغه بلکل خبرې اترې مه اوري، څوک چې ورسره څه خبرې خوا کې کوي نو هغه بلکل هغه اوري خو جواب نشي ورکولی. یو داسې خوب وي. یو داسې خوب وي چې هغه ګهرې نیند، هغه داسې خوب کې لټ شي چې داسې خلک شته هم چې ورسره خوا کې غلا وشي، په کامره کې غلا وشي، کور نه غلا وشي، هغه ته پته هم نه لګي شوي دي که نه. نو داسې خوب کې سړی لاړ شي ګهرې نیند کې چې هغه بلکل په هېڅ نه پوهېږي چې یاره څه روان دي او څه نه دي روان. نو ګوره په دې خوب کې قسمونه دي، ما ته ووایې که نه. نو ځینې وخت کې داسې کار وشي چې دا مازغه راویښ شي، چې مازغه راویښ شي او بدن یا اوده پروت دی. ګوره دا مازغه چې کوم دی د بدن ته پیغام رسوي. اوس دا مازغه دی لاس ته وایي چې یاره ته دا لاسه اوچت شه، لاسه اوچت شه، خپې اوچتې شه، خو نه هغه پیغام مازغې چې کوم دی هغه د بدن ته پیغام نه رسوي. بدن ته پیغام نه رسوي. نو دغې د وجې مونږ ویو چې دا په مونږ باندې څه چل شوی دی. مونږ خبره کوو. ګوره دا خبرې چې زه کوم که نه، نو دا ما په دې مازغو کې یو داسې څیز دی چې بلکل هغه ما د خولې ته خبره راپاس کوي. مازغو کې یو قسم داسې دی چې هغه یو ځای نه بل ځای ته شیفت شي خبره، هغه ځای کې دا خبره دغه شي تو راتو شي او بیا زما خولې ته راشي، نو بیا هغه خبره زه وکړم. نو هغه د مازغو نه خبره راځي نه هغه د راتګ والا هغه سلسله دغه شي داسې شي، نو هغه خبر راځي نه. نو خبره هم زه نشم کولی چې لاس اوچتوم، نو لاس هم نشم اوچتولی ځکه چې هغه بلکل بدن ته پیغام راځي نه. نو دغه وجې وي. نو مونږ وایو چې یوه د خپسه راباندې راله، دا په ما باندې څه چلو شو، دا خو به زه مرم. خو نه، دا هېڅ خطرناک عمل نه دی. دا زیاتر د ډپریشن شکار چې څوک وي، ډېر زیات ټینشن یې کوي، د هغه باندې هم دا عمل راتلی شي. یا څوک چې ډېر لیټ موبایل کې ګوتې وایي، تر شپې 12 پورې ګوتې وایي په موبایل کې، بیا سملي خوب یې صحیح پوره نه شي، هغه باندې هم راتلی شي. بل څوک چې میډیسن استعمالوي، های ډوز ګولیان استعمالوي یا دوایانې میډیسن هر شی چې وي هغه استعمالوي، دغه په وجه باندې هم دا مسله راتلی شي. نو دې علاج څه دی؟ دې علاج څه دی؟ خپل خوب دی سړی پوره کړي. چې کوم دوایانې دي اتا باندې ښې را نه شي، نو هغه ډاکټر ته وایي چې ما ته بدلې که ده، ما به یې ته بدلې کړي. لکه دې داسې خطرناک عمل دی هم نه. نو دا یو اهم پیغام و چې ما د خپلو ملګرو سره شیر کولو. امید لرم تاسو خوښ شي، نو خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ.